موږ سره ثوابې ته راغلي یم او ماشاءالله ایاز خان او طاهر خان او سیر خان نو او تاسو ډېره شکریا راکړو چې دومره وخت یې راکړو او دومره ټایم نو نور پروګرام خو به تاسو وروسته وګورئ خو زه درته یو څو غزلې وایم چې ما به تا پسې هر وخت نه ژړا کوله ما به تا پسې هر وخت نه ژړا کوله او تا به ما پسې په سرو شونډو خندا کوله اشکان دي نو خو م چېرته نه وي زما په خیال چې اشکان دي نو خو م چېرته نه وي زما به چې زړه پسې دې چېرته نو ژړا کوله او داسې در پسې نو چېرته در په در نو ګرځم داسې در پسې نو خو م چېرته در په در نو ګرځم ما چې نم تا پسې هر وخت نو ژړا کوله او تا به ما پسې په سرو شونډو خندا بس صرف اوس دا ظالمه راته لږه یاده کړه بس بیا ظالم و در باندې چې نو بل نو حکم ظالم و در باندې چې نو بل نو کو د سپلو په ګلونو کې د زنه خو ظالم ورته خوګېدو کنه ظالم ورته خوګېدو کنه مالې دردنو خو کنه د ظالم و در باندې چې نو بل نو کو ظالم و در باندې چې نو بل موږ به تاسو اجازه غواړو د الله یو خبر مې تاسو کوو دا شاعري چې مثال تاسو شروع کړل کنه ته چانه متاثر وي کنه او بل دا چې شاعرانو کې کوم شاعر شوق یو شاعرانو کې خو مې زمیر خان صاحب خوښ دی هغه ما پسې یو غزل هم جوړ کړی چې غني خان صاحب ته پسې جوړ کړی زمیر هغې کې ما ته یو ټکی یاد دی چې وی کسکر چې نو راوته د ځان نه خبر نه دی کسکر چې نو راوته د ځان نه خبر نه دی او قسم دی چې جوړ شوی دی قیامت په ثوابې کې ډېر ښه دا غزل ویلو خو ما ته اوس ما ته ولا یاد اوس دا راته یاد ووایه چې دا پروګرام د سپرلي دی دا کال په کال موږ دلته پروګرام کوو د خیره د دې باره کې راته بس یو دوه شعر ووایه بس دا شی بیا ختمو د سپرلي باره کې سپرلي شړشمو مړشمو دا کنه او دا سیستم ښکلی ښه ریلیکس خیر ځان ښه دغه څه خزانو څه د سپرلي وي څه خزان څه د سپرلي وي او زما د موسمونو دا ګلونه د خو ځان سره خو زما د موسمونو د ګلونه د خو ځان سره خو چرته د شړشم ګل هم ځان سره خو وړو ډېر ښه کسکر دغه د شړشم ګل کې لوی شوی نه وي کسکره دغه د شړشم ګل کې لوی شوی نه وي زما په خیال چې نه هم ځان سره یې وړو او زما د سپرلو موسم ته راشه یاره زما د سپرلو موسم ته راشه یاره او د کسکر د لاس ګلاب بزل د زنو در کومه د کسکر د لاس ګلاب بزنو در کومه او زما د شنو په چټلټې نه خو نوم خوښتي نو دا خلک شاعران پکې د غرونو نه شروع وکړه دا خلک شاعران پکې د غرونو نه شروع وکړه کاسکر پکې خو لګي شړشمو نه شروع وکړه موږ به ستاسو اجازه غواړو د لوی الله په امان خوشاله اوسئ ډېره مننه مهرباني